بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته په خیر راغلی. خوږو کتونکو نن د سوات لپاره زموږ د خلکو لپاره او زموږ د ټولو لپاره چې کوم دی د خوشحالۍ مقام دی چې سوات ته کیث لاب راوړی شو. په دې ټایم کې به زه د بخل نه کار نه لمه. دا کیث لاب چې کوم دی دا د تحریک انصاف حکومت راوړی دی سوات ته، او په دې کې د وزیر اعلا خیبر پختونخوا چې کوم دی زموږ د محمود خان ډېر غټ لاس دی، ولې چې که هغوی په دې کې انټرسټ نه وی اخیستی، هغوی که په دې کې په خپله خوښه باندې کار نه وی کړی، نو کیث لاب د ډېرو ورځو نه د سوات یو غټ ضرورت و چې هغه خدای پاک زموږ د وزیر اعلا صاحب په لاس باندې پوره کړو. کریډټ ټول تحریک انصاف حکومت او وزیر اعلا محمود خان صاحب ته ځي. ما چې کوم اخباري رپورټ کتلی دا خو مستند رپورټ دی، فیض ظفر صاحب مشرق اخبار له تیار کړی دی، او په هغې کې وایي چې دا کیث لاب چې کوم دی دا 160 ملیون روپۍ چې د هغې نه تقریبا ما چې کوم خپل اسټیمیټ لګولی دی هغه 1.60 کروړه روپۍ دي. دا ورته د پختونخوا حکومت ویستې وي او کیث لاب راوړی شو. نو نن زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر عبدالهادی صاحب دی. زه د هغوی ډېر زیات ممنون یم چې هغوی په روژه کې او په دې سخت وخت کې چې کوم دی نو موږ له وخت ویستی دی او موږ سره به په کیث لاب باندې بحث کوي، ولې زه پخپله کیث لاب نه پېژنم. کیدای شي چې زما په شانتې نور هم داسې زما وروڼه وي چې د هغوی زما په شانتې کوم علم وي، نو موږ به نن تپوس کوو د ډاکټر عبدالهادي صاحب نه. ډاکټر عبدالهادي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایم. ډاکټر صاحب اول سره به خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عبدالهادي دی او زه په سیدو ټیچنگ هاسپټل کې د زړه په وارډ کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم، او دلته چې دی زموږ سره چې کوم مریضان د زړه مریضان راځي نو دا د ټول سوات نه، د سوات سره سره شنګلا او ډسټرک بنیر، د هغې سره چې دی ډسټرک ملکنډ شو، بیا بره کوهستان چې څومره درې ضلعې دي الائی شو، او دا کوم چې بټګرام ایریا شو، نو او اپر دی لوور دی شو. نو زموږ د دې سوات چې کوم د زړه وارډ دی نو دې ته تقریبا زموږ د ټول ملکنډ ډیویژن نه چې دی هغه مریضان دلته راځي د زړه دپاره. او چونکې خلک چې دی اوس د زړه د دې سروسز نه هم خبر شوي دي چې په سیدو اسپتال کې د زړه د وارډ کې د کارډیالوجي سروسز اویلیبل دي، نو خلک اوس هم ته ریفر کوي او دلته د مریضانو د راتګ چې دی د زړه د علاج دپاره هغه ښه پوره زیات شوی دی. بس ډاکټر صاحب په سوات کې د زړه د مریضانو څه صورتحال دی؟ په دې باندې به لږه رڼا وغورځوئ. د زه چې کله تقریبا زما د 5-6 کال چې زه سوات ته راغلی یم سیدو اسپتال کې زه کار کوم، نو زه ګورم چې دلته د زړه مریضان چې دي هغه ډېر زیات شوي دي. د زړه مریضان چې دي دا 2-3 قسمه مرضونه دي چې هغه ډېر زیات کامن دي، ځینې پکې ډېر کم پکې هم دي. د ټولو نه زیات چې کوم د زړه مریضان دي نو هغه هارټ اټیک والے دي، لکه په سینه درد راشي بیا چې موږ ECG وغیره هغه وکړو نو هغې نه پته چې د هارټ اټیک. نو هارټ اټیک زموږ په دې سوات په خلکو کې او د دې سره خواوشاته چې کوم علاقې دي لکه بنیر شو، شنګلا، دیر شو، ملکنډ، په دې کې دا ډېر زیات دي. مخکې به زموږ نه خیال دا و چې د چا عمر د 50 ته 60 نه زیاتېږي نو هغه ته به هارټ اټیک کېږي، خو اوس موږ ګورو چې موږ له د 25 کالو د 30 کالو هلکان او جنکۍ په جنکیو کې نسبتاً کمې، خو په هلکانو کې په سړو کې اوس په ینګ ایج کې هم دا خلک ډېر زیات راځي او د هارټ اټیک د علاماتو سره راځي. نو موږ ګورو چې دلته د سوات په دې علاقه باندې او د دې سره خواوشا چې څومره علاقې دي په دې کې د زړه د مرض چې دی دا ډېر زیات شوی دی، او د هغې نه اندازه په دې باندې لګي چې کم په صحت کارت کې اوس د علاجونه کېږي نو په ټولو صوبه کې د ټول نه زیات مریضان چې دي که هغه د سوات دي، او په هغې مرضونو کې ټول نه زیات مرض چې په اوله پیره څومره زیات راځي نو هغه هم د زړه مریضان دي. نو زه ګورم چې ځینې عوامل داسې شته چې د هغې د وجې نه زموږ په دې علاقه باندې د زړه رنځ چې دی دا ډېر زیات دی، او ضروري چې خامخا چا د به بلډ پرشر وي، شوګر وي، وجود به غټ وي، هغه ته به د زړه مرض کېږي. اوس پکې موږ داسې ریسرچ هم روان دی چې کم ذهني بوج چې دی او نو دا هم چې دی لکه دا د زړه په مرض کې د ډېر یو غټ رول شته. نو زه ګورم چې زموږ په دې علاقه باندې او په ګیر چاپېره خواوشا څومره علاقې دي په دې کې د زړه مرض چې دی دا ښه پوره زیات دی. ډاکټر صاحب ما په دې خپل تمهید کې د کیث لاب خبره وکړه. کیث لاب څه شی دی؟ زه پخپله د کیث لاب نه پېژنم او زما په شان به ډېر شی نور کتونکي چې هغوی به د کیث لاب نه پېژني، تاسو موږ ته لږه په دې رڼا وغورځوئ چې دا کیث لاب څه شی دی؟ دا زموږ د دې سوات او د ګیر چاپېر د علاقو ډېره غټه خوشقسمتي ده چې دا کیث لاب چې دی دا په اوله پیره په یو سرکاري اسپتال کې په ټول صوبه کې دا په اوله پیره په سیدو کې چې دی هغه دلته ولګېدو. په دې نه مخکې د پېښور چې کوم 2 غټ اسپتالونه لیډي ریډینګ اسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس او په ایبټ آباد کې ایوب میډیکل کمپلیکس، په دې کې هلته هم دا کیث لاب خو هغه اوس خودمختیار ادارې دي. واحد سیدو اسپتال دي چې په دې کې دا یو سرکاري اسپتال دی فی الحال، او په دې کې دا کیث لاب ولګېد. کیث لاب اصل کې چې کم د زړه مریضان راشي د هارټ اټیک سره راشي یا هغو ته د زړه درد ورته کېږي
او نو د دې مریضانو ته موږ په هغې کې دا یو داسې مشیني یو داسې یو کمرې د اپریشن تیټر په شان دی چې په دې کې دلته موږ مریضانو ته بیا د زړه د رګونو یو ټیسټ کوو چې هغې ته انجیوګرافي وایي. انجیوګرافي صرف د زړه د رګونو ټیسټ دی. په دې کې مریض ته څه غټه نشه دا پکې نه وته، ټیک شو. په ورکوټي نشه باندې مریض خپله یخ پروت وي په میز باندې، موږ ورسره خبرې اترې کوو، هغه خپلې خبرې اترې کوي، پوهېږي. او په دې کې څه غټه نشه په دې کې نه. زیاتر کار موږ په دې لاس کې کینوله پاس کوو یا په خپه کې کینوله پاس کوو. او تقریبا د انجیوګرافي چې دا کم د زړه د رګونو ټیسټ چې دی دا تقریبا 10 منټه کې 20 منټه کې هغه د زړه د رګونو دا ټیسټ وشي. او موږ ته پته ولګي چې کم د زړه رګونه چې دي دا څومره تنګ شوي دي چې د هغې یا بند شوی دی مکمل، چې د هغې د وجې نه دته د زړه دا درد یا هارټ اټیک ورته شوی دی. یو خو په دې کې د انجیوګرافي به کېږي. بل په کیث لیب کې چې دی که نه انجیوپلاسټي به کېږي. انجیوپلاسټي اصل کې د زړه په رګونو کې سټنټ لګولي، دا ورکوټي سپرنګان شانتي چې کله موږ انجیوګرافي ټیسټ وکړو موږ ته پته ولګېده چې د زړه د رګونه یا ډېر زیات تنګ دی یا په هغې کې هغه مکمل بند شوی دی. دغې کولاوېدو ته هغې چې کله موږ د ورکوټی سپرنګ یا سټنټ لګو دې کم عمل چې دی دې ته موږ بیا انجیوپلاسټي وایو. نو فی الحال زموږ په دې کیث لیب کې به انجیوګرافي او انجیوپلاسټي دا دواړه شیزونه بدلته کېږي. په مستقبل کې زموږ دې ته خیال دی چې د زړه نور مرضونه داسې شته چې په هغې کې د زړه والونه چې دي هغه ډېر زیات تنګ شي. هغه چې کله ډېر زیات تنګ شي د هغې دپاره هم د دې تنګولو لپاره جدا بیا خپل اوزار شته او انشاءالله په دې کې موږ هغه به هم بیا دلته کېږي. کله چې موږ د انجیوګرافي ټیسټ وکړو موږ ته پته ولګي چې زړه د رګونه ډېر زیات تنګ دي، لکه دا په یو سپرنګ په دوه سپرنګانو یا په دریو باندې هم نه کېږي. دغه قسمه مریضان چې دا بیا موږ ښکته پېښور ته یا اسلام آباد ته لیږو چې هغو ته بایپاس اپریشن وشي. نو فی الحال زموږ سره دلته د بایپاس سهولت بلا نه وي، خو په دې کیث لیب کې به د زړه د رګونو د ټیسټ لکه انجیوګرافي او په هغې کې سپرنګ لګول لکه انجیوپلاسټي د دې سهولت به انشاءالله هغه به دلته شروع شي. بس ډاکټر صاحب تاسو ډېره زیاته مننه. په دې تلو کې به تاسو د زړه مریضانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ دا تپوس تاسو ډېر زیات ښکلی تپوس دی چې د دې زړه د مریضانو دپاره څه پیغام انسان ورکړی شي. اول خو د ټولو نه زما په خیال غوره خبره به دا چې موږ په خپل ژوند کې چې دی لږ ډېر ورزش لږ ډېر ګرځېدل دا د خپل ژوند یو حصه روغه کړو. زموږ مشر به وي چې دا ورزش چې دا تاسو خپل شپږم مونځ وګرځوئ، چې کم از کم تاسو روزانه نیمه ګنټه خپل یو ورزش کوئ او لږ لږ خامخا تیز چاق چاق ګرځئ. یو خو د ژوند په خپل ژوند کې ورزش کول چې دا خپل یو ضروري حصه ګرځول پکار دي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې دا چا پرس که شوګر وي، دا چا پرس که بلډ پرشر تکلیف دی، نو هغو له پکار دی چې خپل علاج ښه په ټایم باندې کوي، خپل ډاکټر له ځي راځي او د هغې سره هغه خپل لږ ډېر هلکا پلکا ورزش ورسره هم کوي. بله خبره به دا چې کوم د چا وجود غټ دی، ټیک شو، چا وجود غټ دی کوشش دی کوي چې هغه خپل لږ ډېر ورزشونه کوي، د خوراک پال پرهیز کوي چې دا وجود چې کله ډېر غټېږي د دې سره هم نور مرضونه انسان ته لګي. بله نوې خبره چې کوم مخکې اوس ډېره زیاته راځي چې کم خلکو ته ډېر زیات ذهني پریشانی ده او هر وخت هغه غریبانان په ټینشن کې ګرځي، هغو له هم پکار دا دی چې خپل دین طرف ته ځان نږدې کړي، خپل ځان چې دی له خوشحاله او لږ شانتي داسې ساتي چې ډېر زیاته پریشانی او ټینشن چې دی هغو ته نه راځي. د هغې سره هم ریسرچ موږ ته دا وایي چې د دې سره هم د زړه دا مرضونه چې دی که نه دا کیدی شي ورسره. نو زه به تاسو ته ما به خلکو ته دغه پیغام وي چې لږ ډېر هلکا پلکا روزانه ورزش، په خپلو خوراکونو کې لږ اعتدال، غټې غوښې نه لږ کم شانتي انسان د استعمال کوي، ډېر زیات غوړ شیزونه ډېر خواږه شي د هغې نه لږ پال پرهیز کېږي، د سبزیانو استعمال کوي، چاته لږ ډېر څه فروټس میلاویږي د هغې استعمال. نو زما په خیال که دا لږ ډېر احتیاطونه مونږ کوو، یو ساده شانتي ژوند طرف ته که لږ شانتي لاړ شو، نو انشاءالله چې د خلکو ته د زړه مرضونو کې لږ کمی به راشي انشاءالله. خوږو کتونکو زموږ د ایمان پکار دی چې ښه ته ښه ووایو او بد ته بد ووایو. د تحریک انصاف حکومت چې کم کمی په هغوی کې راځي هغه مونږ ښه ټیک ټاک په هغې باندې باس کوو. نن چې یو ښه کار شوی دی پکار دی چې دی ښه ته ښه ووایو. ښه ښه دي او بد بد دي، د دې په منځ کې چې څه دي هغه منافقت دی. د اردو یو ډېر بهترین شعر دی، وایي وفا کا ذکر کریں گے جفا کو پرکھیں گے او خاموش رہ کے نہ گزرے گی زندگی ہم سے. نو چې کم ښه دي هغې ته به ښه وایو او کوم چې بد دي هغې ته به بد وایو. د بل پروګرام پورې خپل کوربه امجد علي صاحب له اجازت ورکوي، په لوی خدای وسپارم.